زه خو به ووایم چې دا روډ غټه مسله ده، خو نه د دې ځای دا روډ نه دی چې ته په دې راشي. ولې چې دا روډ پوخ شو نو بیا به خلک راځي او په ټایم به واپس ځي. ملګرو ته دا خواست ده چې یاره تاسو بمبورې ته راځئ، راشئ، انجوای وکړئ، کلچر وګورئ، موسم نه انجوای شئ او یونیک کلچر وینئ. مسلمانان هم دلته خپل روډ دی، نو به یې که راشي سړی ستړی ستومانه یې هوټل کمره والي، څوک رسټورنټ ته لاړ شي، څوک نور څه د خلکو هغه پرې روان دی. د دې ځای نوم دی کرکال. دا درې ویلي دي، یو دا مین ویلي ده بمبورید، دې غره نه خوا ده بیریر او د دغه غره نه خوا ده رمبور. دا خلک ځکه دلته راځي چې دا یو یونیک کلچر دی. لکه دا زموږ هر څه لکه زموږ او د دوی په دغه کې ډېر فرق دی، په رهن سهن، په غم ښادۍ او په هر څه کې. الکسندر د ګریټ قوم دی، دا هغه خلک دی چې کوم په جنګ کې ټپیان شوي دي، ټیک ده. او دوی اوس خپل کلچر دی لکه مختلف د مړي هغه کې دو 3-4 ورځې دا جسترخان ورته وایي، د هغه چې کوم ګډېږي خوشحالي منوي. یاره وایي انسان په خوشحالۍ راغلی، په خوشحالۍ. دا قبرستان دی دغلته، دا 40-45 سال مخکې دا سیستم ختم شوی دی، اوس یې په ځمکه کې ښخی. او څه تقریبا ډېره موده دې کسانو په چترال حکومت هم کړی دی. کلاش دلته مختلف د دې فیسټیولي، چلم جوش دي، اوچالي او داسې 3-4 فیسټیولي دي، سنو فیسټیولي. په هغه کې زیاتره دا خلک راځي، وایي انګریزان زیات راځي، هغوی د کلچر لیدو له راځي. بس مخکې خو د دې ځایونو خلکو ته پته نه وه، اوس لکه خلکو ته پته ولګي، پښتانه هم راځي، پنجابیان هم راځي، سندیان هم راځي، کلچر هم ګوري، نور هم بس دا موسم هم انجوای اخلي. او اوس تقریبا پاپولیشن داسې وخت و چې یاره 100 کالو پورې دوی په چترال حکومت هم کړی دی، خو اوس دا مخکې میجارټي کې، اوس دا مینارټي کې دي. لکه اوس 4200 پاپولیشن پاتې دی، صرف دا که نه زیات خلکو، ځینې پکې څه مسلمانان شو، ځینې څه مختلف. او ښکلی یو ښه کلچر دی. بس مطلب دا دی چې خدای هم بلیف کوي دو، لکه دو سکندر الکسندر د ګریټ یو هغه زیات فالو کوي که نه. خو لکه زموږ اسلام کې هم ډېر لکه خبرې دي چې هغه دو فالو کوي، مني. لکه الحمدلله په خدای ایمان لرل، په ښه بد، په نیکۍ بدۍ د ایمان لرل، دا قاعده شته ده. یاره جي مخکې حالات ډېر بدل، اوس ډېر بدل دي. یو خو دا مخکې دلته ډېر غربت و، نو د هر ځای سړی چې به راغی نو هغه بل دلته میجارټي د فیمیل وه، نو په اسانۍ به یو دغه کېده، نکاح کېده که نه جي. اوس لکه هغه هم ځینې غلط خلک و پکې، په هغه وجه دلته قانون لږ سخت شو او دا خلک هم اوس ډېر مخکې لاړه، هوټل یې جوړې کړې، کاروبارونه دي، نوکریانې دي که نه، او که مسلمانان دي او که نان مسلم دي. خو لکه اوس دغه سخت شوی دی، ولې چې به یې دا انسانان دي او د ښه پاکستان ښه مشهور کمیونټي ده، نو په هغه وجه باندې دغه اوس لږ دغه شوی دی. یاره چې اوس طریقه کار نشته دی، هغه سیستم ختم دی. دا چې غلط تاثر تلی په یوټیوب او په دغه کې ورکوي چې یاره دا چل دی او دا، خو دا لکه غلط تاثر ورکوي. حالانکې دا خلک چې دي نو دا ډېر سیده ساده خلک دی، د یوې لارې نه غلا کوي، نه څه دروغ وایي، نه څه دغه کوي، ټیک ده. او که مسلمانان هم دي ماشاءالله د دې ځای مسلمانان هم ښه مذهبي خلک دی که نه جي. نو بس دا یو څو باقیات. او زه لکه کلچر کې هم لږ فرق راغلی، لکه 30-40 سال مخکې چې کوم کلچر و نو هغه کې لږ ډېر فرق راغلی، لږ ډېر دا چې دا خلک اډوانس شو، ټیک ده. څوک په یورپ کې، څوک په یو ځای کې، څوک بل ځای کې. نو دغه زه خو به ووایم چې دا روډ غټه مسله ده، خو نه د دې ځای دا روډ نه دی چې ته په دې راشي. ولې چې دا روډ پوخ شو نو بیا به خلک راځي او په ټایم به واپس ځي. روډ دی نو به یې که راشي سړی ستړی ستومانه یې هوټل کمره والي، څوک رسټورنټ ته لاړ شي، څوک نور څه د خلکو هغه پرې روان دی، ټیک ده. او به یې خلکو ته زما دا دغه دی چې یاره تاسو ټوریزم او ټورسټ چې کوم راځئ، د دوی د کلچر خیال ساتئ، ټیک ده. د دوی د مقدس ځایونو خیال ساتئ، د دوی ټیک ده. آزاد لکه سرده نشته، خو دا هېڅ آزاد خلک نه دی، پرده نه کوي. دا نه چې یاره غلط حرکتونه دې نه کوي، دلته زیات راشي ټرې مرې وسکي، دغه وسکي، ټیک ده جي. هغه بیا دلته غول غپاړې کوي. نو زه ما د خپلو ټولو ملګرو ته دا خواست ده چې یاره تاسو بمبورې ته راځئ، راشئ، انجوای وکړئ، کلچر وګورئ، موسم نه انجوای شئ او یونیک کلچر وینئ. مسلمانان هم دلته خپلې ماحول کې ډېر ښه شریفانان خلک دی د دې ځای،
او د یوې لارې خلک دی او زه ویلکم کوم چې تاسو راشئ او څه وینئ چې هر زموږ پاکستان کې خو مطلب لري مختلف دا معمولی ځای دی تقریبا دلته اته ژبې ویل کېږي دي کوم چې د نورستان نه راغلي هغه نن مسلمان شوي شیخان دي ګجر دي د هغوی ځان له ژبه ده د کلشو ځان له چترالیانو ځان له د پښتنو ځان له دا څه اته ژبې جوړي